PTI جرګه خو وشوه او ان شاء الله کامیاب را خوشاله ورځ ده اسه مسلې جوړې شوې په پارټۍ کې دننه او دا کوم تحفظات هغه بالکل صحیح او نو ټول ورکر چې هغه سره ولاړ دي ظفر سره او ان شاء الله دا دومره لویه جرګه مشران ارشد خان کرنل صاحب دې کې چې عارف احمد زی د تنګي نمائندګان د چې غلام احمد خان د شکور خان د ټول نو ټول جرګه ومنله او ځکه چې دا پارټۍ او سرمایه را د جیلو خوړه د سره د زوی جیلو خوړه نو د من د پی ټی آی کوم ورکر چې دی ان ډېر جذباتي دغه لپاره او هغه چې سوال نه پیدا کیږي بالکل به کوي کده شمولیت نه کوي د ټول ورکر ته بوته دغه چې دلته بوته احتجاجي ټول پراته ټول بوته لګي دی به بالکل ولنټری ورازي په دې هغه باندې راځي د من جنگ چې هغه د پارټۍ چې کوم مافیا جوړه شوې را د هغې سره دی زموږ د هغه ټول دنیا ته پته لګي چې ټول حقیقي خو چې او فضل خان دی فضل خان ټول خفري او دا ټول ورکر ته نه خفري بس نن تاسو کتل دي چې دا کومه جرګه ده د کې بي کې په تاریخ کې پړومبي ځل باندې ورکر چې دی هغه د یو خپل داسې مرګري د پاره چې هغه پارټي پرېخوا ولې پرېخوا د سومه پات پرستو خلکو په وجه پرېخي وا د دې نه مخکې میا مکرم شاه مرکزی نائب صدر دغه مپات پرست ټولې ښکار شو دغه نه پس طاهر خان عمرزی سیاسي ممبرو هغه دغه مپات پرست ټولې چې دی ښکار شو خو دا واحد سړی دی چې دی موږ نه پرېږدو ورکر چې دی ورکر ته پته ولګېده عمران خان ورکر دونه شعور پکې پیدا کړه هغه ته پته ولګېده چې موږ خپل کم از کم د نظریې سره چې هغه نه پرېږدو راغلي خو په ګڼه نو چا پیسې غشتي نه چا ګاډي لیږلي ټول ورکر په خپله راغلی دی اجي صاحب سره مینه ده اجي صاحب چې ته هغه ووې چې زما د ورکر نه ګیله نشته زما ګیله د دغه پرد واحد نه ده هغه پرد واحد چې دی هغه سره زموږ سیاسي اختلاف نشته صرف په دې مو سره اختلاف دی چې کچن کابینټ جوړی په حجره کې ناست وي دله مې دا وغده ورکړه دله مې دا وغده ورکړه دله مې دا وغده ورکړه دغه شی موږ نه مانو دغه اجارهداري چې پی ټی آی کې نشته تاسو وګورئ په پی ټی آی څونه سخته راله یو ورکر چې دی د یو خوا نه بل خوا نه دی تللی نن چې دا دونه دنیا خلک تاسو وینئ دا موږ حاجي صاحب له په جرګه راغلي وو او شکر الحمدلله جرګه به مني د دې ورکرانو مخ هغه نه غورځوي دا فضل خان خبره نه ده جی دا مپات پرست خلکو خبره ده ځکه چې هر یو سړی چې دی هغه لګیا دی او پرد واحد دلته په 400 کې فیصلې کوي موږ د پرد واحد عمدغه یو فضل خان دی موږ ورکر نه منو دا ورکر چې نن راغلی دی ولې راغلی دی ټیک شو دی ظفر خان چې کله په پارټۍ باندې سخته و چې ټیکټ نه اخیسته ده په هغه وخت کې تحصیل لازمي کړې ده د پارټۍ له قرباني ورکړي سره د زوی د جیلو خوړه نه ورکوي جی نه ورکوي بلکې زموږ دا مطالبه کوو چې را روان هېڅوک بالکل ولې نه ورکوي بالکل ولې نه بالکل نه ورکوي मुर्दाबाद फजल मुर्दाबाद मुर्दाबाद नور को बिल्कुल नور को फजल खान او دغه سے پسر ځانم قربان اجي صاحب د پاره ځان دوی به ورکر ته کینی فضل خان به ورکر سره خبره کوي نو بیا به هغې نه پاسپورټ ور ظفر اجي صاحب دی قدردان مشر دی دی چې کله ناراضه شو دی نشنل پارټۍ سره د روابط شروع دا هغه ورځ نه موږ په دې خپل کوشش کوو که نه سټرګل کوو چې موږ دا ظفر اجي صاحب په خپله پارټۍ کې پاتې کړو او انشاءالله زمونږ دا درخواست هم دی او دا زمونږ خواري کوشش هم دی چې دا انه ټیکټ چې کوم دی دا انشاءالله فضل خان نه سره ورنه کې ظفر اجي صاحب له ورکې دا قرباني شته او هغه چې کوم دی ټول پنډونه ظفر دا هغه چې کوم دی فضل خان چې کوم دی غون پنډونه په احمد علي جان باندې خرڅ کړي دي د پی ټی آی چې څومره ورکران دي ټول هغه نه خبري د 9 مهینه پس خو هغه نمبر مکمل نه ملاویږي دا هغې نه مخکې موږ چېرته په سترګو نه اوټونه هم وله ورکړي جنټې هم وله کړي جنګ جګړې هم وله کړي الټه موږ پوره خنداګانې کړي د دباولو کوشش یې کړی دی پلان کې د رنګو کې دی د دباو کا دی دا اوس چې زمونږ کوم تحصیل صدر دی زه د هغه ته وایم چې ته نن دلته موجود دی د ضلعي صدر دلته موجود دی نشته هغه کچن کابینټ را باندې جوړ کړي دا جنرال سیکرټري شو دا لیبر وینګ صدر شو ټول هغه کابینټ کې هغه کسان چې کوم دغه کټونو لنګ هلته راکاږي او زمونږ کوم په دې پارټۍ کې چې څونه بغاوت جوړ دی په دې کې څونه ګروپ بندي ده د دې سرکرده کردار چې کوم دی دا فضل خان دی او فضل خان زمونږ د دې پارټۍ بنیاد وکړو په 400 کې په دې 400 کې د تنګي کې هغه ګروپ بندي جوړه کړې په شپ قدر کې جوړه کړې په مرزو کې عبدالله رغونته خلک هغه نه خبري
د دې پارټۍ نومي ورکر چې کوم د دې پارټۍ حقیقي ورکر دی غلام نه دی مفاد پرست نه دی دې پارټۍ سره اونس مین ون مین آرمي دی که نه عمران خان سره ولاړ دی هغه ټول له فضل نه خبرې فضل یو مفاد پرست سړی دی او فضل چې کوم دی زموږ د دې پارټۍ د ټولو نه صح ناقدین چې کوم دی دا فضل خان دی هغه زموږ د پارټۍ بنیاد هغه له موږ 15,000 ووټونه ورکړي دي 15,000 ووټونه عمران خان هم واخیستو هغه له موږ 400 نه ورکړي دي عمران خان 8,000 ووټونه اخیستو 8,000 ووټونه اخیستو هغه له موږ 15,000 ووټونه ورکړي او هغه پرې 15,000 کسانو کې 15 کسانو له امکان نه کړي که چا یې کړي دي نو هغه خلکو یې کړي کم چې فضل خان د کټونو لنګ راکاږي هغه یې کړي فضل خان د لاسه دا ټول خلک خبرې دا څونه جرګه چې راغلی دا ټول د فضل خان خلاف ته او دا ټول د هغه نه خبره دا غونډه جرګه د هغه نه خبره ده زما الیمین ګنډاپور صاحب ته دا درخواست دی هغه زما چې زموږ په دې 400 نظرثاني وکړی شي په دې کې نظرثاني وکړی شي او دلته چې کم د حمزه نصیر دی کم چې حمزه نصیر دی دا د قومي وطن پارټۍ نه راوستلی موږ د په ریجن کې کېنولی دی د هغه پلار د حمزه نصیر پلار چې کوم دی د جماعت اسلامي د کور کمیټه ممبر دی سراج الحق سره ناست دي فضل چې کوم دی پیپل پارټۍ سره دی کې ذاکر لیک په موجود دي په 9 مای باندې په لومبنۍ شپه هغې نیولو د پړنګ یوسفجو ورته په خپله خولې باندې ویلي دي وایي تاسو چې کوم دی وایي ستاسو هغه مېلې خو لاړو که نه وي ګیلاني او زرداري سره کار ټیکه وایي تاسو کې غټ چینجو چې عمران خان دپاره راوتی هغه په خپله پټ شوی هم دی او د عوامو لپاره په 9 مای باندې د احتجاج کار یې ورکړو ویروز او موږ ګیر احتجاج وکړو 400 کې سټرایک وکړو موږ راووتو احتجاج هم وکړو 9 مای نه بس جیلونو ته لاړو زه خپل ځاني جیل ته تلیم محرورتیا هم کړې ده هر فضل زموږ تپوس نه دی کړی فضل له یو قسم فضل موږ چې تر څو الټا فضل خان موږ باندې څه ویلي دي فضل خان الټا یې موږ پسې دا ویلي وي کم کسان چې جیلونو ته ځي او ځان یې مخکې کړی دی په یار کې وي دي شومنټ کوي او دي ځان خیرو کوي زه درته په خپله دا وایم که نه زه دا خبره کوم زمونږ د MC2 په 2018 کې موږ ګټلې ده په 2013 کې مو له ګټلې ده د عمران خان په الیکشن کې هم ګټلې یو ترقیاتي کار هغه په MC2 کې نه دی کړی او یو کار یې کړی یوه لاره یې پخ کړې ده 45 فوټ لاره یې پخ کړې ده هغه هم د جماعت اسلامي کس و هغه له ټیکه ورکړه هغه هلته په هغه لاره د نیم نه زیاتې پیسې ولې هغه لار واپس خرابه شوې ده او ما ته وکړه فضل خان د لاسه دا ټوله 400 زنانه نارینه دا واړو چې چا ته د فضل خان نوم دی تنګي شبقدر دلته چې څونه خلک راغلي دي که نه دا ټول ماینس فضل دي موږ فضل نه غواړو ظفرجي صاحب غواړو د پارټۍ هر ممبر غواړو فضل زموږ نه منظور دی زما ذیشان کشمیری نوم دی او دلته د ډسټرکټ نایب صدر یم انصاف یوت کونسل راغلی و جي ظفر خان له په جرګه راغلی و ظفر خان چې کوم دی هغه زموږ سابقه جنرال سیکرټري او د 400 یو ځانګړی نوم دی ټول یې پېژني 13 ورځ هغه په NF کې شمولیت کړی و د شمولیت وجه هغه ډیټیل کې تاسو ته ویلی وه چې هغې وجه فضل خان و نو دا تاسو چې کوم وینئ د اجره ډکه ده دا ټول په جرګه موږ راغلي وو حاجي صاحب له چې حاجي صاحب موږ واپس راولو PTI ته یاره جي خلاف خو نه موږ به دا ووایو MNA دی موږ ورته دا وایو چې کومه ګروپ بندي جوړه شوې ده ټول خلک خبر دي د عابد خان ته وګورئ د سړیرو حاجي عبدالله ته وګورئ عمرزو کې عثمانزو کې جهانګیر ډکي ته وګورئ څومره چې د PTI لیډرشپ دی او ورکرز دی ټول د MNA نه خفه دي هم په دغه وجه باندې ظفر جیم خفه او هغه وایي چې زه د عمران خان نه نیم خفه عمران خان چې دی هغه اوس هم په ټاپ دی هغه پریس کانفرنس کې وي او مخکې مو نو موږ خفه صرف د MNA نه یو او د دې وجې هغه تللی تاسو که ګورئ د ټولې ډسټرکټ چې کومه غټه جرګه ده په دې کې منفټران دي په دې کې لیډرشپ دی او په سوونو زرګونو تعداد کې خلک راغلي حاجي صاحب له جي فضل وي خو چې PTI ته نقصان نه فضل لیک نه دی دا تحریک انصاف دی جی نه فضل موږ د فضل خلاف نه یو موږ د پارټۍ کې چې کوم مافیا خلک دي او دا پارټۍ راغلي د دې نه فضل ټول خلکو ته معلوم دی دا یوازې د سکرین باندې خبر نو بس جی تحریک انصاف راغلی دی لپاره دی کنه چې دی کې به انصاف کیږي دا تحریک انصاف دی دا فضل انصاف نه دی جی دا تحریک انصاف دی زه فضل خان ته یو پیغام ورکوم چې خان د پارټي ډېره ښه په مخ کې په ترقۍ روانه ده منت در کوم د پارټي مه ګډوډوه خانیزم چې کم دی خانیزم دی ختم دی چې ته په چترۍ باندې راکوشي او هغه ته ټیکټ ورکړې نه په دې 400 کې نور داسې ورکر دي د هغو قربانیانې دي د هغو تاڼه تحصیلونه تېر کړي هغوی هر ځای ته ځان رسولی حق چې د چا په میرټ باندې فیصله وکړه او په میرټ باندې ټیکټ موږ ته پکار دی نو فضل خان خو به زه دا ووایم چې خو لکې مار دی لکې وي
او بره چې کار ټیک دی په دې وجه باندې ځان مخ کړي باقي چې په پاټه کې داس حیثیت نه پاتې کو ورکر دي هم ته خبره کو د موږ مشران دي هم ته خبري نو د موږ په دا خلاف یو کمپین چې کوم د پی ټی آی ورکر چې چې دې پاټه نه مکمل مینس کې ختمي کی الحمدلله پاټه مقبولیت اوس هم خړیر دي الحمدلله د 95% 90% چې د پی ټی آی مقبولیت شته او موږ په دې باندې هیګری ټول ینګ نیشن موږ سره ولاړ دي مشران کا شران سره ټول موږ سره ولاړ دي خو فضل خان جری دا موږ نه موږ دا خلاف زما سلیمان عثماني نوم دی د سړیرو سره تعلق ساتم د پی ټی آی ورکر یم ودنا راغلی اجي صاحب زیتا اجي صاحب یو د انسان دی په 400 کې چې کله په پی ټی آی سخت وختو مهنګای د بار نه و کله چې په پی ټی آی سخت وختو د پی ټی آی د تحصیل ټیکټ چانه غستو خو جاگیردار مالدار خلکو د پی ټی آی ټیکټ نه غستو اجي صاحب راغی د پی ټی آی ټیکټ ته غاړه کې خودله پی ټی آی ورله ټیکټ ورکو دقه خانان دا کوم چې تا ته مرګرو کوم خبره وکړه بېشکه ټیکټ هغوی ورکو هغوی بیا خلاف کمپین چلو وټې وله نه اغستو مونږ په فضل خان نه یو خپه مونږ په پی ټی آی خپه یو پی ټی آی ته نقصان دی اجي د فضل خان نه ډایرکټ مینه ډایرکټ ټارګټ کو ان شاء الله فضل خان ته ام ان ای سے کستا د لاس پی ټی آی ته نقصان ورسېدو نو ستا بګریوان یو زمونږ د ورکر به ان شاء الله لاسي خبر د پی ټی آی زما ضیاء الرحمن نوم د خانمۍ سره تعلق ساتم د پی ټی آی کم ورکر چې د پارټۍ نه ځي زمونږ پسې دننه زړه جاړي دا خو ظفر اجي صاحب د موږ پسې ټول په جرګه رالو زه فضل خان ته دا ریکوست کوم چې فضل خان کته د پارټۍ نه رالې نو ان شاء الله زه به دې 400 په ورکر باندې دیګونه تقسیموم او خوشحالیانې انجای به مناوم چې ته د دې پارټۍ نه لاړ شي او زه درته ریکوست کوم چې زه ستا چې کوم پارټۍ کې کوم حیثیت و ستا ختم دی ولې ما ته وګوره غلطي یې کړې ده خپل ما ته وګوره خپل لاس پیسو د ځان نه کټ کوي دا ډېر تنګ شي نو هغه د پارټۍ نه ځي ٹھیک ده کنه دا پارټي مونږ په 400 کې ډېر په سختو باندې راوستې را کله چې مونږ نثار خان پسې تللي ما دا ورځم یاد ده ٹھیک ده کنه داسې به نه کوو چې مونږ به ځان نه لاس او خپې کټ کوو یار مونږ خو چې زمونږ نه مرګري ګورې ما ته وګوره ډېر قیمتي شی دی دا د پارټۍ لپاره ورکړ ډېر اساسه ده ولې زمونږ د مشران نه پوهېږي کچن کابینټ بالکل نه منو د غلطو فیصلو بالکل پی ټی آی ورکر خلاف دی مخکې مو اوس هم یو بیا به هم یو ٹھیک ده کنه داسې نه ده چې ما ته وګوره دا بس اندر نګري او چوپټ راج به بالکل بني ټول ورکر خو خيار دي او الحمدلله موږ له عمران خان دا شعور را کړی دی دا موږ چې نن دلته ولاړ یو دا موږ ته عمران خان خولي 124 ورځې دا هغه موږ دلته په هغه کې لیکچر را کړی دی اسلام آباد کې موږ چې څنګه د پاکستان د حق لپاره جنگيګو نو دا ځبا د دې ورکر د حق لپاره هم جنگيګو موږ د وخت کې نه د فضل خلاف یو نه د بل خلاف یو نه د بل خلاف یو موږ د عمران خان سپایان یو موږ عمران خان پسې یو عمران خان چې چاله ټیکټ ورکړي اکه خر وي که سپی وي که انسان وي که کمبه وي که دیوال وي که هر سړي له دغه ورکړي ټیکټ موږ به هغه له ووټ ورکوو لومبۍ خبره ده دویم نمبر خبره دا ده چې موږ د وخت سره نه د فضل خلاف یو نه د شکور دی یو که دا ټول زموږ مشران دي موږ دغه پسې راغلي یو موږ د پسې خفه یو دی زموږ نه که دی د هر چا په ترو خبرې دی چې هره د خپل ذاتي دغه دی چې هر چا نه خفه دی د خبرې موږ اورېدلي دي د فضل خان نه بره د سره د فضل خان سره د اختلافات دي دی به ترې خفه وي دله به عزت نه ورکړی خو موږ دی نه پرېږدو د پارټۍ نه دی به موږ سره وي انشاءالله په پی ټی آی کې به دا ګروپ باندې انشاءالله ختمیږي دا مخکې هم وي د فضل خان د شکور خان مسله هغه هم ختمه شوه دا به هم ختمیږي په ګروپ بندي په هره پارټۍ کې که هغه ان پي ده که هغه جماعت اسلامي ده که جمعیت دی ګروپ بندي په هره پارټۍ کې خو موږ ورکر ګروپ بندي نه کوو موږ ورکر صرف عمران خان پسې ولاړو او چې کوم سړی د عمران خان ځي موږ به هغه سړی واپس راولو دلته راغلی مچي زما نوم دی سید عنایت الله د تنګي سره مې تعلق دی مونږ دې سړي پسې ځکه راغلو چې د دې پارټۍ ډېر خدمت کړی دی بلکې زموږ په 400 کې څه کار هم پېښ شوی دی موږ سره د نیمې شپې پاڅېدلی دی موږ په مدرسو کې دا دعاګانې اوس وکړې چې د هر دغه باندې وي چې خدای پاک دا سړی موږ ته دغه کړي او زموږ دې پارټۍ ته واپس شمولیت وکړي نو دا د فضل خان د لاسه موږ په ده ډېر زیات دغه کېږو چې دی دا پارټي پرېږدي په فضل خان موږ ډېر زیات لغوي ځکه چې په دې په چې دا پارټي دلته بدنامه کړه ټول خلک یې دلته کړه خلک ترې خفه دي ټول زما غوث علي شاه یم او د لیبر وینګ سیډلي جنرال سیکرټري ما دغه راته چې دلته دونه په ګڼ تعداد کې راغلي نو ولې راغلي موږ دا کوم مسټیک چې وشو او زمونږ یو ډېر زبردست انسان ظفر علي صاحب زه په هغه ورځ شاید تاسو هم کتلو ما چې زه پروګرام کې دلته وم چې کوم ان پي کسان راغلل خو دغه چونکې یو جرګه وه
هغه وخت کې د هغې نه دا مسټیک وشو چې حاجي صاحب ته هغې ټوپۍ په سر کړه دغه شمولیت نو هغه هم یو د هغې نه یو مسټیک شوی دی موږ چې دونه په ګڼ تعداد باندې رالو زموږ یو عظیم ملګری حاجي صاحب د پارټۍ ډېر ښه کارکون دی د ورکر په سر په هر ځای کې ولاړي ډېرې زیاتې قربانۍ دي نو دا زما په خیال زموږ نه ښې لاس کټ کېدو والو موږ په ګڼ تعداد کې دې دپاره رالو چې زموږ دا زموږ د وجود یو حصه ده او دا موږ نه جدا نه شي دا د پی ټي آی حصه ده دا د عمران خان حصه ده جدا شوی نه دی جي هغه جدا شوی نه دی هغه خفګانو واحد فضل خانو او دا یو حقیقت دی په دې بسترګې نه پټو چې فضل خان دومره غټ MNA پاتې شو د قومي اسمبلی ممبر پاتې شو دغه یو داسې عجیبه سوچ چې ورکوټي نه ورکوټي ورکر پسې کال کوي د خپل رب بناس وباسي خپل نفرت پیلوي نو زه د هغه سوچ ته حیران یم دا خلک ټول عمران خان سره ولاړ دي که چېرې د فضل خان سوچو نو نن به په پی ټي آی کې څوک هم نو واحد به ولاړو د خپل مفادو لپاره به ولاړو او دغه سوچ دا دی چې زمانه دا ورکران چې کوم د حقیقي ورکران دي چې دا جدا شي او زه خپل یا کرپشن یا خپل هغه چې کوم عمل دی هغه کولو آزاد کوم تاسو غواړئ چې تاسو ټول ملګري چې څومره راغلي د فضل خان نه خپه یې د خپل مناسب نه خپه یې ډېر خبره ده دا څومره ملګري چې راغلي دي دی د خفګان اظهار نن وکړو ځکه چې د فضل خان او د حاجي صاحب چې کوم ټسل راغلي نو هغه دې ورکرانو اظهار وکړ چې او موږ د فضل خان نه خپه یو او موږ حاجي صاحب غوندې سړي بهلل نه غواړو ماینس فضل خان دلته غواړئ که څه غواړئ ماینس فضل خان چې غواړو نن چې د شب قدر تحصیل د 400 تحصیل د تنګي تحصیل دا ورکران راغلي دي که لیبر وینګ مدر وینګ چې څومره وینګز راغلي دي هغې ماینس فضل خان غواړي چې فضل خان د پارټۍ نه اخوا شي د پارټۍ لپاره نقصان جوړ دی فضل خان څه کړي چې تاسو داسې ټول خپه یې فضل خان خو دغه تاسو ګوره چې نن کوم موږ ولاړ یو څه وکړل د دې نه غوټه څه کولی نشي نن چې دا موږ ولاړ یو او هغه څه کړي د دې نه خو هغه څه کولی نشي تاسو دې نه خبر وئ چې ظفر خان خبر دی حاجي ظفر خبر دی او پارټي به پرېږدي که نه وایي ته خبر موږ د پارټۍ نه بالکل ظفر خان د پارټۍ د پرېښودو نه نو خبر چې ظفر خان به پارټي خبر دی فضل خان بالکل ته خبر وو ځکه چې ګوره نمبر 1 چې کله 2015 ناظم اعلی زموږ راته ظفر خان آزاد سیټ راوړو یو غیرتی سیټ یې راوړو او غیرت او که پی ټي آی سره او زموږ ناظم اعلی راغی الان کې دغه سیټ د ظفر خان په 4-5 روپۍ هم خرڅېدی شو خو هغه مفاد ونه کړل او په پی ټي آی کې ځم شو فضل خان تاسو چا سره رابطه ساتلې ده فضل خان چا سره دې رابطه نه ساتلې هغه د ځان نه بالکل پیغام جوړ کړی رابطې نه کوي اسلام دې د حق اواز مرګري ما د حق اواز چې دی نو دا موږ په 2020 کې جوړ کړی دی د فضل خان چې کم کرتوت و هغه موږ راواغښتله او موږ وی چې یاره موږ سره د زموږ چې کم MNA دی دې موږ سره دا د زیاتې کوي څه کوي زموږ پنډونه ټول ګډوډ کړي دي زموږ د ټرانسفارمرو چې څو زمونږ د ټرانسفارمرو پنډونه تللي دي زمونږ د سولرو سیسټم چې کوم دی هغه تللي دي موږ اجرې ته په خلکو ته تقسیم کړي دي په جایي والو ته ورکړي دي چې پی ټي آی کارکون د سره عزت نه و زمونږ یو اواز جوړ کړه د حق اواز جوړ کړه چې موږ 40-50 مرګري راټول شو د فضل خان نه